لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سیرت مبارکہ د ہجرت دویم کال واقعات کی اولنی غټ واقعہ د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دې د مور زینب غدانی کلیت ام عثمان د هجرت نه 3 کاله مخکې یعنی د نبوت لسم کال د شوال په میاشت کې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سره شوی او په دغه وخت کې د دې عمر شپږ کال او بیا د هجرت نه 2 میاشتې پس دغه د شوال په میاشت کې د دې رخصتي شوې ده او عمر د دې څه میاشتې دپاسه 9 کاله او حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم د وفات په موقع باندې د دې عمر 18 کال. بعض خلک هغه په دې نکاح باندې اعتراض کوي چې وایي د نبي علیه الصلاة والسلام عمر مبارک هغه 55 سال ته رسېدلی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے واقع جہاں پر اولنی خبر ځان په دې باندې کوو چې په دې باندې اعتراض د هغه زماني کافرانو نه کړی. د نبی علیه السلام د سیرت مبارکه او د هغه زمانی تاریخ ته وکتل شي کفارو پیغمبر علیه السلام باندې هر قسم اعتراضات کوي. کله به دا مجنون دی، کله به دا ساحر دی، کله به دا جادوگر دی، کله به دا شاعر دی، کله به دا کاهن دی. په دغه تاریخ کې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د نکاح اعتراض هیڅ چا نه دی. د دې نه معلومیږي دا چې په دغه وخت کې په داسې حالت کې نکاح دا د عیب خبره نه عام رواج بلکې د عیسایانو د یهودیانو تاریخ کې د هغو چې کوم غټ غټ بادشاهان تېر شوي دي د هغو د نکاح دغه شروع دي. په دې علماو مستقل کتابونه لیکلي دي. یو خدا خبره ده بل زموږ په ذهن کې دا خبره راځي چې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها عمر 9 کاله په 9 کاله کې هو جنې ډېره وړه لا بالغ نه دا کې جواب دی چې د هر علاقې او د هر ملک د آب و هوا مناسبت سره داغی د بلوغ د زنانو د بلوغ فیصله باغی باندې کوي او د دې لپاره قول فیصل په خپل
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قول نے امام ترمذی رحمہ اللہ هغه جامع ترمذی کې نقل کړی دی چې په هغه زمانه کې به جنکۍ د څو کالو په عمر کې بالغ کېدې. نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها په خپل باندې فرمایي بل چا ویل ضرورت نشته. اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهي امرأة چې کله د جنې عمر 9 کال شي بس دا بیا ښځه. چونکې د عربو خوراک د کجورو خوراک د هغو په خوراک کې د کجورې ډېر زیات په غذاګانو کې د کجورو ډېر غټ رواج او طبي لحاظ سره کجوره انتهایي ګټه ده او بیا د هغو موسم هغه د ګرمۍ وزم د عربو جنکۍ چې کومې د 9 کال وي هغه به زموږ د دې بني صغیر د پاکستان هندوستان افغانستان د دې د 20 کال نه بس یوه هغه ښکاري. نو د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په خپل باندې دا قول دی چې جنۍ چې کله 9 کال ته ورشي نو هغه صحیح فهي امرأة هغه بالغه ښځه هغه اعتراف ختم شو. او بل د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د نکاح فیصله دا الله تبارک وتعالی کړی. په قرآن کریم کې واقعات ای فکر راځي ان شاء الله زموږ مخکې درسونه به دا واقعه راشي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها باندې خلکو تهمت ولګول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به انتها پریشان منافقانو دا کار کړ او باندې ساده مسلمانان ودرې کسان دسیو. حضرت حسن بن ثابت کوم سره وګي کوم د دې پروپاګاندا شکار شو. نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه. نو څنګه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوروا ناغه بسې هغه یا سودا سب نصاب وای زبر کې شوی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې راغی ویا رسول الله ما ته دا وای د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ساده نکاح چا کړ دا چا په فیصله باندې شوی دا چا په تجویز باندې شوی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم الله مبارک اسمان الله تبارک وتعالى کی اشاره او امام بخاری رحمه الله باقاعده بخاری شریف کې دا حدیث نقل کړی دی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ته زموږ د درس په ابتدایي درسونو کې دا واقع بیان شوی و. نريد في المنام مرتين ما ته په خوب کې دوه پیرې لیدلې. ارى انك في سرقه من حرير تدعو ستا تصویر دا په یو خپل کې دننه او ما ته وجدو یقول جبريل هذه امرأة یا رسول الله دا ستا بیبي ده فاکشف فإذا هي أنت چې ما به کله هغه کپړه کولاو کړه هغې کې به شکل تصویر به ستا فأقول إن يكن هذا من عند الله ينزه کدا د الله تبارک وتعالى د طرف فیصله وی الله تبارک وتعالى نو حضرت علی رضی الله عنه فرمایا حضرت عمر فاروق فرمایل رضی الله تعالی عنہ ویا رسول الله تاسو وایي چې د حضرت عائشہ رضی الله عنها سره د نکاح د فیصله شامل و چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تبارک وتعالى بیا حضرت عمر فرمایل باز زمون د پاره په دې کې بل خبره نشته. وستا کم خلک چې دا پروپاګاندا کې دا خلاف او اجازه راکړي موږ به دا خلاف موږ جهاد کوو. نو د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سره دا نکاح چې د دومره کم عمر کې شوی دی 9 کاله عمر کې دا بالغ و. ځکه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها په خپل باندې فرمایي زموږ جنکۍ به د 9 کاله په عمر کې بالغانې کېدې.
د دین علاوه بل جواب دا دی چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نکاح د دې رخصتي چې دا دای مور په خپل باندې کړی دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په وینا باندې چې یا رسول الله موږ د عائشہ رخصتي کول غواړو نو کچته کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها لا وړلې او د نکاح قابل نه وي بیا به د دې والدینو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت ام رومان رضی الله تعالی عنها په خپل باندې افر پیغمبر علیه السلام ته نو کړی بیا دا خو زموږ د یوې خبرې جوابونه شو په دې کې یو قول بل شته صاحب مشکات شیخ ولی الدین ابو عبدالله محمد بن عبدالله الخطیب دې کتاب دی الاکمال فی اسماء الرجال د احادیث مبارکو د څومره راویان دي دا هو پورا احوال ذکر کړي نو هغه یو تسجیل کړی دا د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها خور حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها چې وا دا د دې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها لس کاله پښو او بیا د حضرت عبد الله بن زبیر د شوی دغه دغه واقعا بیان شوی و د عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ د شهادت په وخت نه شل یا لسل په وفات شوی ده دا چې کله وفات کېده د عمر هغه سل کاله او دا واقعا چې د سن 73 هجری ده وکړه ترتیب ولک صحیح تحقیق پدې تحقیق وکړي شي نو په دغه وخت کې د حضرت د هجرت په وخت کې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې وکانو ولس کالو او بیا د هجرت په دویم کال باندې چې کله رخصتي کېده نو د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها عمر چې نه کانو ولس کالو تحقیقی خبره ده چې نه کانو ولس کالو سوال دا راځي چې بیا د وو په ځای باندې د ولس په ځای باندې وول ویل کېږي او د ولس په ځای باندې نه وول ویل کېږي نو دا د عربو دستور دی اوس کدا ته ګلار شي کنه او یو څه اخلي او هغه په 15 ریال 15 ریال ورته کېږي هغه د 15 نه وي هغه د 15 یو شی په 12 ریال دی کنه هغه د څه نه وي شي 11 12 دغه شان په دغه کتابت کې دغه اساتیا لپاره د 19 په ځای باندې 9 راغلی او د 17 په ځای باندې 17 راغلی دا بازه کې 19 او 17 وسو د عربو بس څنګه چې په پتا ټول بوجي بیا بار د الله په کوئی غاډي تراشي کنه یو شی اخلي اچې دا په 15 ریال دی نو تا دا غواړي 15 ریال دا ته نو دا 15 شوي 15 ریال 11 ریال 11 ریال نو صاحب مشکات هغه فرمایي دا تحقیق وشي تحقیقی خبر دادا چې د نکاح په وخت کې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها عمر چې ولس کاله او د واده په ټیم کې دا عمر چې هغه ولس کاله نه کاله حضرت عائشہ صدیقہ د هغې نکاح متعلق اعتراضات خبرې باندې خلک هغه باندې اعتراض کوي او د دې زمانې خلک اعتراض کوي په هغه زمانه کې د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا اعتراض هیڅ نه کړی کفارو یهودیانو منافقانو هر قسم اعتراضونه کړي دي او دا اعتراض هیڅ نه کړی چې نبی علیہ السلام د کوم عمر زمانه نکاح کړی او د دې خپل حکمتونه دي الله تبارک وتعالى دا غوښتا چې دا دین چې دی زیات یې څه د دین چې دا د نایلو په ځای د تعلق زرانو سره دی د زرانو مسائل هغه د نایلو په ځای شیوا دي دغه مسائل امت ته انتقال کول د پاره د دې عمر یو زرانه په کار و چې دا غي د تعلیم او د علم د اخذ کولو قوتونو مضبوطي یو زرانه هغه د شپېتو د اویو کال سلوخت په 200 کال هغه څنګه علم حاصلې
یوه زنانه د 100 کالو په عمر کې هغه به څنګه علم حاصلوي؟ دې کې فرق نه کوي. همدغه وجه ده په ټولو کې د زیات روایت چې په نارینه‌وو کې د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نقل دي او بیا ورپسې چې د ټولو زیات روایت دا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نقل دي. او بعض علماء خدا فرمایي نیم په نیمه دین چې نیم په نیمه دین امت ته دا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها په ذریعه راځېدل. د کور دننه معاملات موږ د ډېرو خبرو په علم نه وو کته د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها د نبی علیه السلام په نکاح کې لرله. همدغه وجه د مدینې فقهاو سبعو کې حضرت عائشه وه، یعنې په صحابو کې هغه صحابه کرام چې هغه فقهاو مفتیان وو په هغې کې یوه څوک وه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها وه. د ډېر تابعین اقوال دا دي چې په ډېرو مسایلو کې موږ صحابه کرام لیدلي دي چې هغو به تل د حضرت عائشې صدیقې رضی الله عنها باندې غوسه د الله تبارک وتعالی دا بالکل عین حکمت د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سره نکاح. د دې وجنا په دې باندې د اعتراضات کول دا د نن سبا لادین خلکو خیالات دي، د دې د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته. بل حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې کله زموږ نکاح واده کېدو نو ما د خپل ملګرو سره لوبې کولې، موږ پټال باندې څنګه زما مور راغله زه یې راولم، زه کور ته روانه کړم تیزې باندې وایي چې کله د خپل کور دروازې ته ورسېدم نو زما ساه رامات شو، زه لږ ودرېدم. بیا چې کور ته وردننه شوم زما مور ته خلکو مبارکیانې ورکړې. بیا زما مور زه ځانو ته حواله کړم هغه زه سنبال کړم او بیا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کور ته زما رخصتي شوې. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې دا د دې نکاح د هجرت په دویم کال باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شوې. او د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها خپل خصوصیات دي ان شاء الله را روان درس کې به موږ د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خصوصیات ذکر کوو. دومره لوی حیثیت په دې امت کې حضرت عائشه څنګه ملاو شوې او هغه خپل باندې فرمایي تزوجت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شوال. زما نکاح چې و د پیغمبر علیه السلام سره دا د شوال په میاشت کې شوی. چونکې په هغه زمانه کې لکه زموږ خلکو کې دا خبره مشهوره ده هلکه په سفر کې واده کویدل نه کوي، په آسان کې واده کویدل نه کوي. دا چې موږ منحوس ګڼلي دي. د الله تبارک وتعالی په ورځ کې منحوس ورځې نشته کولی. نو هغه زمانه کې د شوال میاشت خلکو منحوسه ګڼله. د هغې وجه نه وه چې په عربو کې طاعون مرض راغله، په دې میاشت کې راغله. بس خلکو دا ځان د جاهلیت ډول یوه طریقه راښکړې وه چې د شوال په میاشت کې به نکاح مسلې به نه کوي. نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نکاح دا د شوال په میاشت کې د دې لپاره وشو چې د مسلمانانو د امت د ذهن دا خبره ختمه شي چې په میاشتو کې او په ورځ کې نحوست نشته. او بیا فرمایي وبنا بي فی شوال، او زما رسول چې شوی وه هغه په شوال کې شوی وه. فأي نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اخفى عنده مني. د نبي اعظم په بیبیانو کې زمانه زیاته بهترینه او خوش قسمت څوک شته چې زما د نکاح رخصتي او زما نکاح دا د یو رسمي جاهلیت د ختمېدو په وخت کې دپاره شوی دی چې زما د نکاح او زما رخصتي په داسې میاشت کې وشوه چې دغه میاشت خلکو بده ګڼله. دغه د جاهلیت دا کار، دغه امر، د جاهلیت دا رسم و رواج د دې بېخکندي چې الله تبارک وتعالی زما په نکاح سره کړې. په یو ازواج مطهراتو کې د بلې بیبي نکاح واحد د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په 20مه سپاره کې د هغې تفصیل دی انشاءالله هغه مخکې بیان شي. یو د هغې نکاح چې و هغه هم د یو جاهلیت د یو رسم د ختمولو دپاره شوی. او دا چې د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نکاح چې و دا د جاهلیت د یو رسم د ختمولو دپاره شوی. موږ ته پکې سبق دا دی چې په میاشتو کې او په ورځو کې نحوست نشته. هلکه موږ سفر وایي نکاح به کوله کوي، هلکه آسان یې نکاح به کوله کوي. دا بالکل غلطه خبره ده. د اسلام سره د دې خبرې هېڅ تعلق نشته. د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نکاح رخصتي هغه په دغه طریقه باندې شوې ده. الله رب العالمین موږ ته د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم
सीरत मुबारक नक़ल व तौफ़ीक़ राखी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। जज़ाकुमुल्लाह।